पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड څومره چې هم د بوم بوم افتخار احمد پین دي نو هغې ټول تیرا مخې ته شي. بیګا چې کوم میچ شوی ملګرو د پاکستان او د نیوزیلینډ اخیری چې کوم 5م ون ډے و ملګرو نو ګوره دې ویډیو له به هم مونږ مینه ورکو. دا نه چې پاکستان کله ګټي نو مونږ به ویډیو کوو مونږ به مینه ورکو او که چېرې پاکستان بیلی نو مونږ به مینه نه ورکو او ویډیو به نه شیر کوو. خو بیګاني میچ ته چې پاکستان دپاره کومې خوشحالیانې راغلي دي نو هغه ټولې به په دې ویډیو کې ډسکس کوو. نو ویډیو شیر کوئ ښکلی کمنټس د چا دپاره د پاکستان کرکټ ټیم دپاره او بیا ملګرو د نیوزیلینډ کرکټ ټیم دپاره. الحمدلله سم الحمدلله چې کومه دوره وه د نیوزیلینډ غټه دوره وه ملګرو 15 T20 او 15 ون ډے الحمدلله ښه په مطمئنۍ باندې ختم شو او دنیا ته یو ښکلی پیغام لاړی چې پاکستان پر امن ملک ته. دې کې یو ویډیو بله هم ډېره زیاته وایرل شوې وه د نیوزیلینډ غالبا یو سینیر کلاړي دی چې هغه د کراچۍ په دغه سړکونو باندې د هغه ماشومانو سره گیم کو او ټولې دنیا ته یو پیغام ورکړی دی چې پاکستان یو بهترین ملک دی. په میچ باندې به ډسکس کوو ملګرو بیګا کومې غلطیانې شوي دي نو هغه به مخې تږدو غلطیانو باندې به نیوکه کوو ملګرو خو ګوره مینه به ورکو چاله د پاکستان کرکټ ټیم له. راځو میچ طرف ته ملګرو بیګا چې کومه اهم غلطي شوې ده نو هغه زما په خیال چې دا ده چې اسامه میر هغه چې کله ولاړو ملګرو نو ډېر زیات ښکلی بال یې په بیټ باندې راتلو نو کم از کم اسامه میر له پکارو چې د افتخار احمد بوم بوم سره لږ غوندې ولاړ وی او لږه ګزاره یې کړی وی. خو بیا هم ملګرو خفه صرف په دقې باندې چې بوم بوم افتخار احمد سینچري مکمل نه کړه او هغه خپله هم انټرویو کې دا خبره وکړه. په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما د خپل کیریر ون ډے چې کوم کیریر دی نو د هغې بیسټ سکور مې وکړو 54 رنز. افسوس دا دی چې سینچري مې کړی وی ډېر زیات خوند کړی وی. میچ به تاسو ټولو کتلی وي ډیټیل به در سره هم په دې ویډیو کې ږدمه خو که چا نه وي کتلی نو نیوزیلینډ کرکټ ټیم اولنی بیټینګ وکړو او پاکستان ته 300 رنز ټارګیټ ورکو. پاکستان کرکټ ټیم ملګرو په 252 باندې ټول ټیم آؤټ شو. په 47 رن باندې نیوزیلینډ دغه مقابله وګټله او اخیری د 15 میچو چې کوم سیریز نو اخیری میچ یې په خپله نامه باندې کو. شاداب ملګرو پرفارمنس ډېر زیات بیکار او بیګا پکارو چې گیم یې فنش طرف ته بوتلی وی. د افتخار احمد څخه چېرې د شاداب احمد دغه شراکت ملګری شوی وی نو بوم بوم افتخار احمد به سینچري هم وهلی وی ملګرو او میچ به هم وین شوی وی. نو 14 رنز یې کړي دي په 14 بالو باندې. فخر زمان 33 رنز کړي دي. بهترین بیټینګ یې بیګا کړی دی او د دې سیریز مین اف د سیریز هم څوک و ملګرو فخر پښتونخوا فخر زمان. تاسو دې سیټ کې کتلی شئ چې فخر زمان ملګرو 15 میچونو کې 363 رنز کړي دي او په دې کې بهترین 2 سینچریانې والي دي. بیسټ سکور یې چې کوم دی نو هغه 180 رن دی. نو دا د یو بهترین کلاړي نښې دي ملګرو چې په یو سیریز کې 2 سینچریانې وهي. رضوان د ډېرو ورځو نه دغه ګیله وه چېرې ما په 4 نمبر باندې راوباسئ 5 نمبر زما نه دی خوښ. بیګا یې وله موقع ورکړه ملګرو خو هغه هم ناکام شو. سلمان آغا او افتخار احمد دوی چې کوم پارټنرشپ وکړو نو یو امید یې پیدا کړو چې انشاءالله العزیز پاکستان کرکټ ټیم به دا میچ ګټي. خو هغه پارټنرشپ چې کله مات شو نو بیا حالات بدل شو. نو سلمان آغا پاکستان ته یو بهترین الراؤنډر میلاو شو ځکه د هغه د بالنګ پرفارمنس هم تاسو وکتو او بیټینګ کې لګاتار په دې 2 میچونو کې بهترین بیټینګ وکړو. نو په 57 بالو باندې ملګرو هغه 57 رنز کړي دي. بیا بوم بوم څوک افتخار احمد. افتخار احمد بهترین بیټینګ کړی دی په 72 بالو باندې ملګرو 54 رنز کړي دي. سلمان آغا او بوم بوم افتخار احمد میډل آرډر کې چې کم کمی و نو دا یې پوره کو او کنه کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واز پاکستان زنده باد. پاکستانی کرکټ ټیم زنده باد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله پامان.